साहिबान इन्हीं रोडों पर चल फिरते हैं और ये तकालीफ ट्रांसपोर्टरों का देख रहे हैं कि लोड गाड़ियाँ सड़कों पर खड़े हैं, आवाम को भी तकलीफ है और हमको भी परेशानी है। ये कौन सी वजह है कि इनको अनलोड नहीं किया जा रहा है? कि आप बराए मेहरबानी करके महकमा खुराक को हुक्म दे कि हमारे गाड़ियों को गोदामों में उतार कर और हमको फारिग किया जाए जो माल पंजाब से आया है। आखिरकार हमारे ट्रांसपोर्टर मजबूर होकर अपने गाड़ियों को रोडों को पर खड़ा करके और रोडों को ब्लॉक कर देंगे, तो फिर मेरा तो बस भी न होगा कि मैं फिर रोडों को खोल सकूँ। अपने ट्रांसपोर्टरों ने आवाम का खिदमत की है, लिहाजा आप मेहरबानी करें, आप इन गाड़ियों को अनलोड करके और हमको रुखसत करें। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में वो उन सारे स्टेशनों पर गाड़ी करें, पेशावर, मर्दान, नौशेरा, जाखेर, खाकोर, दरगई, मलकान, तेमरगरा, एटाबाद, मंसेरा वगैरह, डी आई खान पर। तो अफसरान बाला व इब्ने साहिबान और MPA साहिबान खुद अपने आंखों से देख रहा है और फिर जो है ये सोए हुए हैं और इनको महसूस नहीं होता है कि ये ट्रांसपोर्टर ड्राइवर हजरात रोडों पर ट्रकों के तले सड़कों पर सोते हैं और इनको बड़े बड़े मच्छर लगता है और इनको मुसीबत में फंसाया गया है। बराए मेहरबानी वज़ीर आला साहब, आप आवाम की इमामत के मुताबिक जो आप काम कर रहे हैं, आवाम बहुत खुश है, मगर ट्रांसपोर्टरों को इस मुसीबत से निजात दिलाओ, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल دا وخت زموږ سره د ترانسپورت صدر خواجه صاحب موجود دی. هغې نه تپوس کوو خواجه صاحب دا راته ووایه چې څومره ورځې وشوې چې د ګندم دا ګاډي راتګ شروع شوی دی او څومره ګاډي په څومره ګودامونو کې ولاړ دي او څه مسله دي؟ جناب دا غنم چې کله وزیر اعلی صاحب حکم وکړو محکمه خوراک ته چې دومره ټنه یعنی 3 میلیون ټن غنم چې دی دا تاسو پنجاب نه روړئ 30 لاک بورای مونږ ټرانسپورټرانو چې دی دا تعاون وکړو او د خدای په فضل سره هغه غنم مونږ لوډ کړ او دلته م روړه 15 ورځې وشوې چې ګاډي په سړکونو ولاړ دي او ګاډي زموږ لا خالي شوي نه دي. جی دا د دې دپاره دا غټ غټ ماشي چې دي دې ته حکومت چې کوم دی هدایت کړی دی چې دا ډریوران خورئ چې د دې ملیریا شي او دې ته د دست بیماری ولګي. زما تمام ډریوران چې دی بیماران شوي دي دا زما په دې خوا کې دا ولاړ دي او تباه برباد شول. حکومت نه څه مطالبه کوي؟ حکومت موږ مطالبه کوي چې د مال موږ انلوډینګ وکړه او موږ رخصت کړه. بار بار مطالبه کوله چې زموږ دا ګاډي په لینډ کې ولاړ دي نو په نمبر 1 2 3 4 په دې نمبر کې دا ګاډي تاسو خالي کوئ. موږ به خبر هم نو او ګودام ته به 20 ګاډي غیبانه راغله 20 ګاډي به په ګودام کې خالي شو او بهر چې کوم ګاډي په لینډ کې ولاړو هغه بس ولاړ پاتې شو. حاجي صاحب دا راته وایي که د نن پریس کانفرنس سره هم ستاسو مسله حل نه شوه مخکې لا عمل بسئ؟ موږ خو ان شاء الله الرحمن وزیر اعلی صاحب چې کوم دی د عوامو مشر دی او د هغه نه موږ دا تمه لرو د نیکۍ تا امید لرو چې ګاډي زموږ خالي کړي او موږ رخصت کړي. ہم ذخیل سٹاپ پہ آئے گندم لے کے آئے پنجاب سے. اچھا ہمارا 8واں دن ہوا 24 تاریخ کو وہاں پہ پہنچا ہے ذخیل پہ تو روڈوں کے اوپر کھڑے ہیں. میں وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا گاڑیوں کو اس کو اجازت دے دیں فوڈ والے کو کہ ہمارا گاڑی اتر جائے. تو روڈوں کے اوپر ہمیں بہت تکلیف ہے, رات کو چوروں سے بھی تکلیف ہے اور باقی جو رات کے جو سانپ ہوتے ہیں یہ وغیرہ. جو یہ بتائیں کہ کتنے کرائے پہ آپ آئے تھے اور یہ 8 دن میں آپ کا یہاں خرچہ کتنا ہوا؟ ہم تو کرائے پہ آئے تھے اپنا 4 لاکھ روپے کرایہ ہمارا تھا. پنجاب سے راجن پور سے ہم نے گاڑی لوڈ کی تو اپنا پشاور میں آ کے تو 8 دن ہو گیا ہمارا. 8 دن میں کم سے کم خرچہ ہو جاتا ہے 60-70 ہزار روپے ہمارا خرچہ ہوتا ہے دن کا اور کھڑا ہونے کی جگہ بھی نہیں ملتا ہے. کبھی کوئی آتا ہے ادھر سے گاڑی لے جاؤ, کبھی موٹر وے والا تنگ کرتا ہے, پولیس والا آ کے تنگ کرتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بندے ہیں اور اس میں کوئی بیمار وغیرہ تو نہیں؟ کیوں نہیں بیمار, اب بندے تو بہت زیادہ ہمارے, تو ہمیشہ یہ رات کو مچھروں کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں
اور بھی بہت تکلیف آ رہے ہیں کیونکہ کوئی سہولت بھی نہیں ہے، پانی کی بھی نہیں ہے، نماز کی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی آبادی بھی نہیں، لائن بہت کڑی ہے. کم سے کم میرے ساتھ لیس پڑے 1500 گاڑی آزا خیل سٹاپ پہ آئی ہوئی ہے، 1586 گاڑی.